شعر درته وړاندې کوم. زم زمری پکې نړۍ تر ما هتل نسته، زم زمری پکې نړۍ تر ما هتل نسته، په هندو سندو په تخارو په زابل نسته، بل پر کابل نسته. چې شاهین ورته په ختلو کې دمې کوي، چې شاهین ورته په ختلو کې دمې کوي، پښتانه هلته حجرې لري جرګې کوي. السلام علیکم، د ګیدروشیا پوینټ سره زه یم فرید خان. ګرانو کتونکو، نن په ټوله نړۍ کې پښتون کلتوریزه ورځ لمانځل کېږي. هم په دغه شان بلوچستان سرشار په کوټه کې بلوچستان یونیورسټۍ کې د هر کال رنګه نن هم کلتوریزه ورځ په ډېر جم و جوړ سره لمانځل کېږي. نن به دلته زموږ د بلوچستان یونیورسټۍ د هلکان او د نجونو څخه به دا پوښتنه کوو چې هغه د کلتوریزې ورځې په هکله څه ویل غواړي، چې آیا دا کلتوریزه ورځ زموږ په تاریخ کې څومره اهمیت لري. نن موږ د پښتنو ورځ ده، نو موږ نن دا ورځ جوړېدو لپاره راغلي یو. مقصد دی چې پښتون یو پرمختګ قوم دی. خو چې دا د پښتنو یو کلچر دی، دا چې دی د پښتنو لپاره یو د اختر برابر دی، نو دا یو ډېره غټه خوشحالي ده چې پښتانه راځي دا لمانځي. پښتو سیدی پښتني لباسونه سیدی د هلکانو سیده لونګۍ راځي. خو نن زه ډېره خوشحاله یم زموږ د پښتو ورځ ده، کلتوري ورځ ده. په دې ورځ باندې چې موږ دنیا ته خپل کلچر ښکاره کوو، او دا زموږ لباس یې دا پګړۍ چې دا زموږ د لباس یو ډېره اهمه حصه ده، او پګړۍ چې مطلب زموږ پر سر یې، نو په دې سره معلومیږي چې موږ پښتانه یو. د پښتنو چې کوم کلچر دی د هغه ډرس دی، لکه چې د سړیانو غو لونګۍ ده، صدرۍ ده، د ښځو غو دغسې ګریوان دی. په ګریوانو کې ډېر عمده کار سوی، ډېر ښایسته او ښایسته جویلریز یي. په دا کې زنانې ډېرې ښې ښکاري. ډېر مننه کوم چې دی د بلوچ چینل او دی زموږ کلچر ته زموږ ثقافت ته یو کوریج ورکوي. پښتون باید چې خالي په جامه باندې ځان نه کړي ښکاره، پښتو خپله پښتو ښکاره کړي. د پښتون غ همیشه یوه پښتو راځي، یوه پښتو. زه دا ویل غواړم دا د پښتنو یو دا ډېره خوشحالي ورځ ده، او دا د پښتانه ډېر په خوشحالي جوړوي، په ډېر جوش جذبات باندې دغه ورځ جوړوي. لیکن دا چې دی موږ سره دا سرفراز خان دی له تربت راغلی دی، او دا هم د بلوچستان دا د پښتنو کلچر ثقافت چې دی فالو کوي. ټول ژوندي قومونه خپل کلتوریزې ورځې په ډېر جم و جوړ سره مناوي. د هغه مقصد و ټولې نړۍ ته دا ښکاره کوي چې موږ یو ژوندی او پر ژوند مین قوم یو. ګیدروشیا پوینټ سرفراز شاه ټیم سره زما فرید خان ته راکړئ اجازت. د خدای په امان. मज़ीद दिलचस्प मालूमात और खबरों से आगाह होने के लिए गिदरोशिया पॉइंट फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर को फॉलो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें ताकि मकरान समेत बलूचिस्तान की खबरों से जुड़े रहें।